السلام علیکم دوستانو، په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامې به مو په تن وي. نن مې تاسو له راوړی دی د بیسن والا میا. مطلب په بیسن کې د میا پخولو طریقه ډیر ښایسته او مزیدار راځي. ماشاءالله تاسو کتلی شئ، ډیر مزیدار او اعلی طریقې سره پخیږي او طریقې ډیره اسانه او سمپل طریقې ده. ویډیو را سره پوره وګورئ او مخکې له ملګرو سره شیر کړئ، طریقه زده کړئ او خپل کور کې پخپله پوخ کړئ. نو ملګرو، د هر څه نه مخکې به دغسې بسم الله ووایئ او شروع به وکړئ. دقسې دا میا به دغسې نری نری کټ کړئ په چوړکۍ باندې او دقسې مزیدار به یې کټ کړئ څنګه چې ما کټ کړی دی. او دغه د میا مساله په بازار کې میلاویږي پیکټ، هغه به راوړئ او دقسې د لیمبو په اوبو کې به یې دغسې سازه کړئ. تاسو کتلی شئ ما چې څنګه سازه کړی، دغسې به یې د لیمبو په اوبو کې سازه کړئ او لږ شانتې لیمبو په دغه میا باندې واچوئ چې دې میا چې کومه خوشبو ده هغه ختمه شي د دې سره ښه. او دغسې به یې ښایسته په لاس سره میکس کړئ او دغه مساله چې ده دا به د لیمبو په اوبو کې دغسې ښایسته سازه کړئ. تاسو کتلی شئ ما چې څنګه سازه کړې ده. دغسې به یې د چمچ په مدد سره دغسې ښایسته میکس کړئ او دغه میا باندې به یې دغسې ور واچوئ او ښایسته به یې پکې میکس کړئ. مطلب تاسو د خپلې ذایقې مطابق چې دی مساله ولګوئ. ما د خپلې ذایقې مطابق ولګوله او تاسو کو زیاده مساله لګوئ زیاده پرې ولګوئ. نو څومره چې مطلب تاسو غواړئ زیاده مسالې والا ستاسو خوښیږي زیاده مساله پرې ولګوئ، که کم مسالې والا هم خوښیږي نو مساله به پرې دغسې کمه ولګوئ. نو ما خو په برابره مساله ولګوله. زه د تیزې مسالې والا چې دی هغه څوک نه خوښوي دلته زیات، ما پرې دغه کمه مساله ولګوله. تاسو کتلی شئ دغسې به یې ښایسته مزیدار چې دی هغه میکس کړئ. نو ملګرو دغسې ښایسته مساله به پرې ولګوئ. کله چې دغه مساله پرې ولګوله نو بیا یو بل لوښي کې دغسې بیسن واچوئ، د خپلې خوښې مطابق به واچوئ. که تاسو پرې ډېر بیسن لګوئ نو ډېر به واچوئ او که لږ پرې لګوئ نو دغسې برابر به واچوئ. زه خو برابر بیسن پرې لګوم، ډېر پرې نه لګومه. نو دغسې به پکې اوبه ور واچوئ او دغسې د چمچ په مدد سره به یې دغسې ښایسته میکس کړئ سره چې دا بالکل لوند شي او ښایسته میکس شي. نو دغسې اوبه به پکې ور واچوئ، بالکل شیره به ترې سازه کړئ. دغسې د چمچ په مدد سره به یې دغسې ښایسته مزیدار چې دی هغه میکس کړئ. ماشاءالله تاسو کتلی شئ ملګرو چې دی زمونږ هغه بیسن چې دی بالکل تیار شو. دغسې به یې ښایسته تاسو هم دغسې ښایسته د چمچ په مدد سره به یې دغسې ښایسته مزیدار میکس کړئ او بیا به یې دغسې په مچلي باندې ور واچوئ. مطلب میا باندې به یې دغسې ښایسته ور واچوئ او د چمچ په مدد سره به یې دغسې ښایسته پرې ور واچوئ. ماشاءالله تاسو کتلی شئ موږ چې دی بیسن پرې ور واچوو او بیا به یې دغسې د لاس په مدد سره به یې دغسې ښایسته چې دی میکس کړئ. دغه تاسو کتلی شئ چې زمونږ مچلي چې دی بالکل مزیدار او ښایسته د بیسن کې میکس شو. نو تاسو هم دغسې ښایسته په بیسن کې دغسې ښایسته مزیدار میکس کړئ. نو ملګرو بیا به دغسې کړاهي راوالی او په هغې کې به چې دی دغسې غوړي واچوئ او کوم مچلي باندې چې تاسو بیسن لګولی او میا باندې هغه به چې دی دغسې په کړاهي کې ور واچوئ او دغسې نارمل ګیس به ورپسې پرېږدئ او د چمچۍ په مدد سره به یې دغسې ښایسته چې دی هغه په څاټۍ کوئ، مطلب چې بالکل صحیح پوخ شي. تاسو کتلی شئ ماشاءالله چې دی زمونږ مچلي چې دی دغسې ښایسته مزیدار چې دی تیارېږي. نو تاسو هم دغسې ښایسته ځان له په خپل کور کې دغسې ښایسته مزیدار هغه چې دی تیار کړئ. ماشاءالله ملګرو کتلی شئ تاسو چې زمونږ میا چې کوم دی هغه بالکل پوخ شو او تیار شو. دغسې چې کله پوخ شو ستاسو هم دغسې به ښایسته د غوړو نه دغسې ښایسته مزیدار راوباسئ او نور به پکې دغسې ور واچوئ. صحیح ده. نو دغه ډېره اسانه او سمپل طریقې ده. ویډیو دغسې ښایسته وګورئ او دا طریقه یاده کړئ او ځان له پخپله په خپل کور کې ښه په اسانه طریقې سره تیار کړئ. ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ زمونږ میا چې دی هغه بالکل ښایسته او مزیدار چې دی هغه تیار شو. نو تاسو هم دغسې ښایسته ځان له په خپل کور کې پخپله تیار کړئ. انشاءالله په دې یخنۍ موسم کې خو ډېر خوندور او ډېر مزیدار او ډېر طاقتور دی. انشاءالله او ځان له یې ضرور تیار کړئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، اباد اوسئ. زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. د بلې ویډیو پورې د الله په امان.